دا خبره خو د هر چا په ذهن کې ده چې یاره دنیا دا محدوده ده، د دنیا زندگی، د دنیا وخت دا محدود دی. او د دې سره سره د هر انسان دا خواهش هم دی چې یاره که زه په یو ځای کې یم او که نه یم، خو چې زما دې په هغه ځای کې ذکر خیر دې پاتې شي. نو خلک په دنیا کې د خپل د نوم د بقا دپاره، دارنګې د شخصیت د جوړولو لپاره مختلفې طریقې چې دی هغه استعمالوي. لیکن شریعت مونږ ته داسې یو طریقه ښودلې ده چې په هغه باندې مونږ چې دی د مشر، دارنګې د کشر، د غریب، د مالدار، د هر چا چې دی هغه زړه اخیستلی شو، چې هغه ته ویلی کېږي بهترین اخلاق. کله چې د یو انسان اخلاق هغه بهترین شو او سنجیده اخلاق والا، د اعلی اخلاق والا یو انسان جوړ شي، نو که دغه انسان بیا په یو ځای کې وي او که نه وي، خو هر څوک چې دی د دې ذکر خیر کوي. د دې نوم چې کله هم خلک اخلي نو په ښه نوم سره د دې تذکره کېږي او د دې نوم هغه یادېږي. او دا ښه اخلاق د داسې یو صفت دی چې دا زمونږ فقط د دنیا سره نه، لکه مونږ وګورو نو ښه اخلاق د انسان دپاره په دنیا کې هم د معیاري کېدل دپاره یو سبب او ذریعه ده. لکه دا متحققه خبره ده چې د چا اخلاق په دنیا کې بهترین وي، نو هغه د هر چا زړه ته چې دی هغه نږدې او د هر چا په زړه کې د هغې ځای، یعنې د یو لوی مرتبې والی په دنیا کې. همدغه رنګې چې د اخلاق زمونږ دپاره په آخرت کې هم زمونږ دپاره د لوی مرتبې دپاره ذریعه ګرځېدلی شي، د نجات دپاره زمونږ دپاره ذریعه ګرځېدلی شي. لکه حدیث کې راځي کله چې یو تن هغه وفات شي او څه ډېر شي کسان په هغې باندې ثنا وکړي، مطلب د هغې ښه صفت هغه بیان کړي، په ښو سره د هغې نوم هغه یاد کړي، په ښو سره د هغې تذکره وکړي. نو الله سبحانه وتعالی وایي چې کله انسانان د ده نه خوشحاله دي، مخلوق د ده نه خوشحال دی، زه هم د ده نه خوشحاله یم. نو مخلوق د انسان نه چې خوشحالېږي نو هغه په دقې سره خوشحالېږي. ګوره هر سړی په دې نه خوشحالېږي چې ته چا سره امداد وکړې، چا سره مرسته وکړې، چا له مال ورکړې، چا له دولت ورکړې، دا خو د هر چا په وس کې نه ده. او د اخلاق داسې شی دی دا د هر چا په وس کې ده. بلکې که مونږ وګورو په مال دولت سره نوم حاصلول دا ګران دي، دا د هر چا په وس کې نه ده. او د اخلاقو په ذریعې سره د هر چا زړونه اخیستل دا د هر چا په وس کې ده. یو غریب کس به د دنیا په لحاظ سره، مال دولت په لحاظ سره به چې هغه به کم وي، خو د هغې اخلاق معیاري اخلاق وي، د لوړو اخلاقو خاوند وي. نو د هغه غربت، دارنګې د هغې د بد حال، د هغې د هغه ښکته والي درجې باوجود به چې د هغه د خلکو په منځ کې به دومره مقبول وي، انتهایي درجې، او په هغې کې به بنیادي کار د دې د ښو اخلاق وي. نو هر انسان له دا پکار دی چې خپل اخلاق دې بهتر کړي او دا اخلاق په ذریعې باندې د اخلاقو په دولت باندې خپله دنیا به هم هغه بهترینه کړي، دارنګې آخرت به هم چې ځان دپاره منور کړي.